بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه افتخار احمد زمان ما کتونکو د ټولې نړۍ نه چې دی د یو ان چې کوم یونایټډ نیشن دی هغې د ټولې دنیا نه 102 ملکونه چې دي د هغې نه ینګ لیډرز یا کم ځوانان چې کوم د ترجماني کوي د خپل ملکونو هغې څه اچیومنټ کړي څه کامیابیانې چې د هغې ترلاسه کړي نو د هغې چې دی د هغې ترمنځه 2000 چې کوم اپلیکیشنز دي هغه یو ان ته تللي دي او په هغه 2000 اپلیکیشن کې چې دی نو 18 کسان 18 چې دی نو یو ټیم چې دی هغه سلیکټ شوی دی د 18 ځوانانو دغه چې کوم لیډرشپ دی کوم چې په کوم ځوانانو کې چې د لیډرشپ کوالټیز دي هغې سلیکټ شوي دي په دغه سلیکشن کې چې دی د سوات نه هم یو پیغله چې دغه منتخب شوی دا او هغه حدیقه بشیر ده چې د سوات د سیدو شریف سیمې سره تعلق ساتي نن چې دی نو حدیقه بشیر زموږ سره موجود ده د هغې نه په دغه ټول چې کوم د هغې کامیابیانې دي کومه بری چې هغې موندلی دی په دغې حواله باندې به هم خبرې اترې کوو او دا تپوس په تیم کوو چې دغه ځي ته چې دی دوی څنګه را رسېدلي دي نو په وړومبۍ کې حدیقه د زموږ سوات لخوا او د ټول سوات لخوا چې دی نو تاسو ته مبارکي درکوو چې تاسو دومره غټه کامیابي چې دغه تاسو ترلاسه کړې ډېره مننه. دا راته ووایه چې دا کامیابي څنګه چې دی تاسو د یو ان په دغه چې کوم 18 ځوانان دي یا 18 چې کوم یوت لیډرشپ دی په دې کې ستاسو سلیکشن څنګه شوی دی د دې دپاره څه اچیومنټ ستاسو وړاندې تاسو څه کامیابیانې یا څه کار چې دی کار زیار کړی دی چې په د هغې وجې چې دی تاسو سلیکټ شوی د تیر 2 کالونه چې دی نو زه د کوم عمرۍ د ودونو خلاف کار کوم او د جنکو د حقوقو دپاره مې اواز چوت کړی دی کور کور ته بتلم او فیملیز چې مې دي نو هغې اویر کړي دي چې د جنۍ په صحت تعلیم او د هغې په ذهن باندې د کم عمر د واده په وجه څه اثرات دي تیټرز یو اغوستي دي او د لیجسلیټر سره یو سیشنز کړي دي او چې کوم د امام صاحبان چې کوم دي د هغې سره مونږ سیشنز اغوستي دي او یو کامیک بک جوړو چې هغه د جنکو د ریل لایف چیلنجز باندې دی نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی دا کوم څومره کارونه چې مونږ کړي دي د هغې په وجه باندې چې دی نو په یو ان کې زموږ سلیکشن شوی دی. دا راته ووایه تاسو په خپلو خبرو کې وي چې د کوم عمرۍ د ودونو په ضد چې دی نو تاسو کار کړی دی په دغې کې تاسو څومره کیسونه چې دي هغه تاسو ټیکل کړي دي یا دې څومره کیسونه چې دی مخې ته راغلي چې په هغې کې تاسو کامیاب شوي او بیا دغې دپاره چې دی ستاسو سلیکشن شوی 2 کیسونه داسې دي چې د هغې هغه مونږ چې کوم دي د کم عمر کې واده کېدل او هغه واده چې کوم دی مونږ رکاو کړی دی نو یو پکې داسې جنۍ وه چې د هغې یوه خور چې ده نو هغه واده شوې وه د 12 سال په عمر کې او هغه جنۍ چې کومه ده نو بیا د هغې سره به د هغې خاوند تشدد کوو ظلم زیاتی به یې ورسره کوو بیا هغې لګېدل د هغې مور او پلار هغه بیا راله دلته او سوات ته راله ځکه چې هغې وی چې ما نور دا تشدد او ظلم نشو برداشت کولی نو هغې وی چې زه به د بجلۍ په تار باندې وهلم نو بیا چې کوم دی نو د هغې کشره خور وه او هغه چې کوم دی نو د هغې هم په کم عمر کې واده کوه هغه به تقریبا د 28 کالو وه نو بیا موږ ته معلومات راغلل چې لکه د هغې هم په کم عمر کې واده کېږي نو بیا موږ د هغې کره لاړل او د هغې د مور او پلار نه موږ تپوس وکړو چې لکه یوه لور هم تاسو په کم عمر کې واده وکړو د دې هم تاسو په کم عمر کې واده کوئ نو څه داسې وجوهات دي نو هغې وی چې زموږ د ټول نه غټ ریزن چې میجورټي دا وایي چې هغه غربت دی نو د غربت په وجه بل لا چې سکولز چې کوم دي موږ ته دا تپوس وکړو چې لکه تاسو په تعلیم ولې نه حاصلوئ نو د سکولز چې کوم دي نو سکولز ډېر زیات د هغې نه لرې دي سکولونه او هغه فیسیلیټیز او هغه دغه هم نشته او اوس نن سبا چې کوم دا حالات دي نو د هغې په وجه د پیرنټس په زړونو کې یو یره پیدا شوې ده نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو هغې وی چې مونږ د دې واده کوو نو هغې بیا مونږ لس جنکۍ یو زموږ په ګروپ کې نو مونږ دا وی چې زمونږ منتلی پاکټ منی چې مونږ ته څومره ملاویږي د هغې باندې به د دې چې څومره د یونیفارم یا بوک څومره سم لګي هغه به مونږ هغې له دغه کوو هغه اوس خپل تعلیم جاري ساتي. دا راته ووایه چې اوسه پورې تاسو څومره داسې غټې جایزې دي نړیوالې جایزې چې هغه تاسو ګټلي د ایوارډ په شکل کې چې
مطلب تاسو خو ډیر زیات اچیومنټ خو داسې چې لکه تاسو انټرنیشنل لیول باندې تاسو چې هغه داسې ایوارډز اغستی هغه کرا سره لږ شریک ما چې دی نو په 2015 کې اولنې ایوارډ ګټلی و محمد علي هیومنیټیرین ایوارډ او بیا مې په 2016 کې چې دی نو ایشین ګرلز امبیسډر ایوارډ او د کامن ویلث په 4th فاینلیسټ کې راغلی یم او د چلډرن پیس پرایز چې کوم دی نو 2 پیرې د هغې دپاره نومینیټ شوي یم. یو دا پوښتنه به درنه کوم تاسو په خپل هم ډېرې ښې خبرې وکړې چې یاره تاسو په مختلف ایشوز باندې چې کوم سوشل ایشوز دي یا د ټولنې سره تړلې مسلې دي که هغه د زنانو دي او که د ماشومانو دي تاسو په هغې باندې کار کوئ. دا راته ووایي چې تاسو په خپل هم چې دی نو تاسو یو فیمیل یو چې دی نو پیغله هغه راوځي په دې فیلډ کې کار کوي د کور د طرفه تاسو څومره سپورټ تاسو ته میلاویږي یا تاسو څوک دی چې هغه تاسو له ډاډ درکوي تاسو دغه راوځئ او په دغه څیزونو باندې نه صرف اواز اوچتوئ بلکې عملي کار کوئ؟ زما په اوله کې ما ته هم د کور نه چې کوم دی نو مخالفت شی او میلاو شی زما نیا زما خلاف و چې لکه دا یو پوزیټیو سټپ نه دی د دې دپاره دا جنۍ ده نو زما پلار چې کوم دی هغه زما پوره سپورټ کړی د وخت نه چې ستاسو پیرنټس تاسو نه سپورټ کوي د هغې پورې ته مخې ته نشي تللی ځکه چې هغه پابندیانې ولګي نو په پابندیانو کې ته خپل سوچ او خپل چې څه چې ستا خواهشات دي څه ته کول غواړې هغه ته نشي کولی. نو زما پلار زه همیشتن سپورټ کړی یم که زما پلار دواړه پیرنټس زما نو پیرنټس ډېره زیاته سپورټ کړی یم مخکې هم سپورټ کړی یم اوس را سره موږ په اوږه ولاړ دی او سپورټ کوي مې. اوس په دې کم چې تاسو د وروستۍ کامیابي اخیستې یا کم ریسنټ چې تاسو نامینیشن شوی دی د یو این د طرفه په دغې حواله باندې موږ لږ شانتې کې که زموږ د کتونکي چې دی هغه تاسو پوه کوئ چې دا د څه دپاره ستاسو سلیکشن شوی دی ستاسو کار به څه او په دې کې به تاسو څه داسې پوینټس دي یا داسې څه تاسو ځان ته داسې څیزونه ښودي چې هغه تاسو هایلایټ کول غواړئ په دغه انټرنیشنل لیول؟ دا هر 2 کاله پس چې کوم دی نو یو این د ینګ لیډرز لپاره اناونسمنټ کوي څنګه چې نور داسې ډېر شی دغه دي چې هغې په خپل ایشوز باندې خبره کوي د پاکستان د پوره په یو این کې د پوره دنیا نه خلک راځي او پوره څومره ایشوز چې دی هغه هایلایټ کوي. داسې سیم دی د یوت لپاره چې کوم دی نو هر 2 کاله پس چې کوم دی نو دو د یوت لپاره اناونسمنٹ کوي او ینګ لیډرز سلیکټ کوي. نو ینګ لیډرز چې کوم دی دو هم د څومره ایشوز چې دي په څومره یوت ته هغه ایشوز هغلته یو این ته وړي او په هغې باندې خبره کوي. زموږ مخې ته کم کار چې دی د کم عمرۍ د ودونو خلاف چې زه کم کار کوم هغه به جاري ساتم او جنډر بیسډ وایلنس چې کوم دی د هغې خلاف به کار کوم او ورلډ اکنامک د وومن اکنامک امپاورمنټ باندې اکنامک جسټس باندې او په کوالټي ایجوکیشن باندې او ګرلز رایټس باندې به کار کوم او ورسره د کشمیر د هغه ځوانانو اواز به جوړېږم چې کوم د هغې نه د هغې خوبونه واغستلی شو د هغې د ژوند د تیرولو حق واغستی شو د هغې د لبو کولو حق واغستی شو د هغې د ترقۍ کولو حق واغستی شو او د هغې دپاره څوک هم اواز نه چوتول غواړي زه به د هغې اواز جوړېږم او بلکې د پوره پاکستان اواز د ځوانانو اواز به جوړېږم او څومره چې په دنیا کې د ځوانانو سره ظلم زیاتې کېږي د هغې ټولو اواز به جوړېږم انشاءالله. مننه کتونکو دا و حدیقه بشیر چې تاسو د هغې خبرې واورېدې څنګه چې تاسو د هغې په خبرو کې واورېدل چې هغې چې کوم بشري حقونه دي د هغې دپاره کوشش کوي چې دغه مسلې چې کوم خلکو ته راوړاندې دي که هغه په لوکل سطح دي په مقامي سطح دي او که دې سره سره د ملک په سطح دي یا په نړیوال سطح باندې چې هغه خلک چې د هغو بشري حقونه چې دي هغې ته مشکلات دي هغې ته څه قسمه ستونزې دي نو د هغې د حل کولو دپاره به هغې کوشش کوي او دغه کم پلیټفارم چې دوی ته میلاو شوی دی نو د دغې نه به د سواد چې کوم ایمیج یو جوړ شو نو د دې یو پازیټیو ایمیج چې دی یو مثبت پیغام چې دی هغه به ټولې نړۍ ته رسوي. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه افتخار احمد زمان له اجازت ورکړئ د لوی الله په